الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ ستاسو درسونه په باره د هغه خویونو کې وو چې کله مسلمان نارینه او زنانې عمل کې راولي، نتیجه به د هغې جنتي. او دا خویونه چېرته د کوم عالم خبره نه ده، نه د کوم شیخ خبره ده، نه د کوم پیره. دا داسې خبرې دي چې زموږ الله ویلي دي، او دقه شان الامام الاعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. څه ډېر ذکر شول. نن یو بل خوی بیانوو، هغه په دې ترتیب باندې ابو موسی اشعري فرمایي. ابو موسی اشعري هغه انسان چې قرآن کریم په داسې یو کیفیت باندې ویلي لکه داود علیه الصلاة وسلام چې زبور ویلي. عمر بن خطاب چې کله د سره مخامخ شو، بیا به ورته ویلي چې ابا موسی د الله په طرف باندې موږ شوق راوله، شوق کې م راوله. دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې سار لاړو جماعت لاړو یا مازیګر لاړو، اعد الله له فی الجنة، الله رب العزت به د لپاره په جنت کې میلمستیا تیاره کړي. الغرض په دې حدیث کې د جنت د داخلېدو دپاره یو بل خو دا ذکر شو، سار او مازیګر، سار او ماښام د جومات سره محبت په نیت د منځه باندې، د هغې نتیجه به دی چې دا سړی به جنت ته ورداخلېږي. په روایت انس بن مالک یو بل خو ذکر کړی شوی دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې څلوېښت ورځې مونځ په جماعت سره وکړي، خو لیکن تکبیر الله را لاندې کې د لپاره به دوه براءت ولیکلی شي. یو دا سړی د اور نه بری دی او بل د نفاق نه. څلوېښت ورځې د دې وجه نه یو بل اثر کې دا راځي، حدیث نه دی بلکې هغه اثر دی د علماو قول دی چې کله یو سړی څلوېښت ورځې په ځان کې اخلاص پیدا کړي، الله رب العزت به یې د زړه نه د حکمت چینې روانې کړي. څلوېښت ورځې د جماعت اهتمام او تکبیر الله لاندې کول نتیجه به دی چې د سړی به جنت ته داخلېږي، د اور نه بچ شي او دغه شان د منافقت نه بچ کېږي. یو بل خو یو حدیث کې راځي په روایت د بریده اسلمي باندې، هغه نقل کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ویلي چې زیری ورکړه هغه چاله چې هغه په تورتمونو کې جوماتونو له راځي په پوره رڼا باندې د قیامت په ورځ. تورتم دی، یخني ده، ګرمي ده، باران دی، خټې دي، او یو سړی د جماعت له ورځي د جماعت پابندي کوي، یو خو عذر دی چې یا ناجوړه دی، دشمندار دی. نو په دې وخت کې به دله دا زیری ورکړه چې الله عز وجل پوره رڼا دله ورکړي، پوره رڼا په هجرت باندې راځي، په تکلیف کې جماعتونو له تګ، په تکلیف یخنۍ ګرمۍ کې اودس کوله او صدقې ورکول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې نور سورې حدید کې به انشاء الله هغه ټول تشریح شي. تقریبا شپږ دېرش امور دي چې په ورځ قیامت د انسان رڼا ور باندې نصیب کېږي. اتمم لنا نور ده. نو یو پکې دا چې کله د شپې تورتم کې سړی جومات ته لاړ شي. یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل خو ذکر کړی دی او څه ویلی دی، وی زما ملاقات شو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره د معراج په شپه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام اب الانبیاء، ابراهیم معنی مهربان پلار، د سر وختو کې لاره جوړه کړې ده، اتیا کلو په عمرو د اضافه غوښې د خاص اندام لرې کړه، میلمستیا ورکړې ده، منبر باندې اول ناسته ده کړې، اول سره ویل ده اچولې دی، د الله لپاره توره والې ده. وی کله چې د معراج په شپه باندې تلم نو ما ویلې چې یا محمد صاحب په امت باندې زما سلام ووایه، وعلیکم علیه السلام. او خو داسې پوهه که دا جنت چې ډېره مزېداره خاوره ده، خوږې اوبو والا ده، او دا ګوره ډاک دی د دې دا ونې چې دي سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. بس دا الفاظ وایي. آیت باندې سوال لیدنه خدا، حدیث باندې سوال لیدنه خدا معلومیږي چې جنت کې هیڅ شی نشته. بل روایت کې دا راځي جنت تا معنا چې هغې کې ونې وي، جواب دا چې نفس تخمې کرلی شوی دی، لیکن په دې باندې بیا راخیږي. دغه اذکار سبحان الله، الله رب العزت هر قسم نقصان نه پاک دی. الحمدلله څومره د کمال صفتونه چې دي هغه ټول رب العالمین له ثابت دي، ولا اله الا الله، نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه، والله اکبر، الله لوی دی هر چا نه. دا اذکار چې کله یو سړی کوي د دې نتیجه به دی چې رب العالمین به دا جنت ته ورداخل کړي. یو بل روایت راځي په روایت د ابو هريره صاحب باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په د باندې تېرېدلو داسې د ونې کرلې، وی ما ته ویل چې یا ابا هريره دا څه کوې؟ ما ورته ویل چې ونې دي. وی زه تاله ښودل ونه کړم په داسې یو ونو باندې چې هغه د دې نه غوره دی. ما ورته ویل نه یا رسول الله. نو ویلې چې ووایه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، کرلی کېږي په هر یو کلمه باندې یو ونه په جنت کې. ابن ماجه کې دا روایت دی په نمبر 309 باندې ذکر.
خو د ذکر باره کې ابن قیم سے فرمایي چې عقیده به توحید وي، اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې ضروري ده، اخلاص او فهم د معنا. یو بل روایت کې راځي په روایت د ابو هريره څخه باندې دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ونی شیخ خپل جنت. مونږ ویل یا رسول الله دا هغه دشمن نه چې هغه حاضري؟ قال لا ان ډال ونی سي خذو ونی سي جنتکم انا خپل ډال. مونږ ورته یا رسول الله دا هغه دشمن نه چې هغه حاضر شوی نه د ور نه هغه کم ډال دی؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فانهن دا انسان چې کله فانهن دغه کلمات چې راتګ به د قیامت پر ورځ باندې نجات ورکړي دي سړي لا او دل ویل کېږي الباقیات الصالحات جنت. هغه ډال ته ویل کېږي چې انسان پاګه باندې ځان بچ کړي د دشمن نه. دغه دا خو نه ذکر شو. بل روایت کې راځي پر روایت جابر باندې دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، هغه نقل کړي چې ویل سبحان الله العظیم وبحمده نو په اریو ټوکړه باندې یو کجوره په جنت کې الله عز وجل دل کوي. او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي ابن کثیر روایت پیش کړی دی دی وی ونی وڅنګه چې سل کاله ته مزلو کې هغه لاندې کولن شي دا ټول ونه بچي. او بعض روایت کې داري چې د سرو زرو ونی دي. په یو بل روایت کې راځي په مشاع شریف فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یا عبد الله ابن قیس زه تعالی اطلاع درنکم په خزانه باندې جنت د خزانو ما ورته ولنا یقول او لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول نشه ګرځیدل د ګنا نه ولا قوه نشه طاقت پنه کې مگر د الله په فضل باندې د نه مرزونه علاج پکې دی. یو پکې دغه مثلا انسان د پاره راځي چې د جنت د خزانو نه خزانه ده چې خزانه ته ور داخل شي یو بانک لور داخل شي وزارت خزانه لور ورغلی نو تو ګور څومره مال به تراوړي. لیکن موږ دین غفلت کیو. بل لوید کې دا راځي ابو هريره سے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ستاره اطلاع درنکم په دې یو کلمه باندې چې د عرش لاندې ده او د جنت د خزانو نه خزانه ده ته به دا خبره کوي چې لا حول ولا قوه الا بالله. بل لو يذكر غير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعلي الكبير. نو الله عز وجل لو چې اسلم عبدي اسلام زما بندر او تسلیمي راکړه نتیجه دا چې دا جنت ته داخلو. یو بل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی په روایت کې په روایت د حذیفه باندې وما جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل سینې ته کېک او به ویل من قال لا اله الا الله چې دا خبر وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه مقصد په دې کې خالص د الله رضا ده او ختمه له بها او به په امدې باندې د خاتمه نصیب کړي شو دخل الجنه جنت ته داخلي. چې رجوونی ولدا الله د رضا لپاره او به د په امدې باندې اختتام راغی جنت له داخليږي. چې صدقه ورکړه د رب العالمین د رضا لپاره جنت له داخليږي. لا اله الا الله ذکر به راغی روشنی ول په کړه صدقه په کړه. یو بل اوږد حدیث دی د اگر پر روایت باندې راغلی هغه فرمایي چې انه شهد على ابي هريره و ابو سعيد وې د ابو سعيد باندې په ابو هريره باندې ګوي ورکړه چې د دوه ګوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه. دا فرمایي چې کله بنده وی لا اله الا الله والله اکبر الله عز وجل فرمایي ما بنده رښتیا ویلي لا اله الا انا اشتري حقدار د بندګي مگر زې موضوع یم بنده چې وی لا اله الا الله وحده نبی دا وی چې زما بنده رښتیا ویلي لا اله الا انا وحدي واحد. چې کله دا بنده وی لا اله الا الله لا شريك له الله عز وجل فرمایي لا اله الا انا ولا شريك لي واكل شوي لا اله الا الله له الملك وله الحمد. الله عز وجل فرمایي ما بندر شته ویری لا اله الا انا للملك وللحمد زما لپاره حکومت او ځکه شان حمدونه دي. بنده چې کله وی لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله الله عز وجل فرمایي ما بندر شته ویری لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بي مگر ما باندې من هغه انسان چې نارینه کې زنانه عربي کا عجمي خو چې مسلمانې دا کلمې ورته نصیب کړي چې د مرګ په وخت کې جهنم ور بدله ورونه رسیږي. بل روایت کې راځي پر روایت معاذ بن جبل باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې من كان اخر كلامي دي چې اخري خبره دا شو لا اله الا الله دخل الجنه. او معاذ بن جبل فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوي ورکړي چې الله اله الا الله مخلصا من قلبه د خپل زړه د اخلاص نه دا خبره وکړه دخل الجنه ودا سړی به جنت ور داخل شي. الغرض هغه الفاظ او هغه خوونه چې انسان کله هغه استعمال کې باغی باندې جنت ور داخليږي توحید کلمات د قشان روجين ولا لا حول ولا قوه الا بالله كلمات استعمال ولا الله رب العزت موږ ته صدر نصیب کړي. خاتمه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.